آیا نن سبا د ودونو کې دا زلمی د چاندۍ هغه هار او یو سیره هغه اچولی وي او موږ ولا مبارکي ورکو، دا د چاندۍ دا هار او دا امیل یا دا سیره دا اچول جایز دي او کنه؟ معزز کتونکو یقینا دی باندې ډیرو ملګرو بحث مباحثې اکثر زمونږ شوي وي. مسله دا ده چې نن سبا د ودونو کې دا نوجوانان یا ځوانان دا د واده زلمی شادي حالونه ارزي کوي چې نو دوی د واده په ورځ باندې د هغه هار او مالا یا هغه سیره چې کومه ده د چاندۍ جوړې شوي وي نن سبا هغه میلاویږي په کرۍ باندې دا زرګران ورکوي، نو دا د ځوانان اچي او خلک ورځي مبارکي اچي. آیا دغه د چاندۍ دا امیل یا سیره د استعمالول جایز دي که ناجایز؟ نو محترمو په خپل هم ځان پوهې کی او نور مسلمانانو سره هم دا مسله شریکه کی، ځکه ډیر مسلمانان د دین نه خبره دي. ګوره معززو کتونکو، چاندي یا سونا دا د سړي د پاره د دین هار امیل جوړول یا بنګړي جوړول د سونی او د چاندي د سړي د پاره مطلقاً حرام دي. پیغمبر علیه السلام حرام ګرځولي دي، دا د زنانو د پاره جایز دي. نن سبا بیا د چاندۍ نه غټ امیل جوړول چې مثال هغه په خدای خبر سو تولی وي او بیا غټه سیره غونډه کی وي او سړی اچي زیورات، نو د چاندۍ په چاندو باندې انسان سړی له ځان خسته کول یا په سونه باندې د هغې امیل یا بنګړي اچول محترمو دا حرام دي. نو ډېر ملګري داسې زموږ وروره دینداران هغه شته خو د دې مسلې نه به خبر نه وي، نو د چاندۍ دا هار دا په دې ودونو کې مه اچوئ. د دې په ځای د ګلانو یو عام معمولي هار واچوئ یا د پیسو والا هغه جایز دی، خو دا د چاندۍ والا چې کوم دی محترمو دا مه استعمالوئ، دا حرام دی. پیغمبر علیه السلام بالکل په نص سره په صراحتا حدیث سره د سونی او د چاندۍ د زیوراتو نه د سړي د پاره منع کړې ده. نو خپل هم واورئ، نورو سره هم شیر کړئ.